ستړي مه زه یم اکبر صاحب تاسو ګورئ زموږ فیسبوک او یوټیوب چینل د پاکستان وزیر داخله سرفراز بخټي پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې تر 1.5 تاریخه پورې به افغان کډوال به بیرته خپل وطن ته ځي که چیرې تر 1.5 اکتوبره پورې افغان کډوال خپل وطن ته نشي ولاړ یا تاریخه پورې به د دوی جایدادونه کاروبارونه ضبط کیږي او دوی به ګرفتار کیږي او له ګرفتاري بعد به دوی خپل وطن ته اړول کیږي پر دې هکله به معلومات راکوي د عوامي نیشنل پارټۍ ضلع لایي ضلعي صدر جناب ایډوکیټ منظور صاحب ډېره مننه صدر صاحب وسایل موږ ته د ټیم راکولو یو جهان مننه السلام علیکم وعلیکم السلام مننه ستاسو کور ودان ډېره مننه صدر صاحب تر ټولو اول که دا راته ووایه د پاکستان حکومت دا فیصله کړې ده چې له پاکستانه به د افغان مهاجرین کوم چې کډوال دي هغه به وځي پر دې هکله ستاسو او ستاسو د ګوند څه نظر ده موږ خو دا خبره ستا بالکل صحیح ده دا څو ورځې دا خبرې ګرځي چې افغانان به له دې وطنه څخه او دا سلسله ګر پر شروع د کراچۍ کې ډېر ګرفتاریانې شوي دي د افغانانو ځوانانې او ماشومان په ډېر بې دردۍ سره ګرفتاره کوي هېڅ انسانیت لحاظ نشته موږ د افغانانو سره ولیاړ به یو او د اقوام متحده د قرارداد لاندې د هغه بوځي که پاکستان په وختو کې په ارباو ډالر د دوی په سر اخیستل او دوی ته د هغه متعلق هېڅ سهولیات نه کور نو نن پاکستان که هغه افغانان له خپله وطنه شړي نو د اقوام متحده د قراردادو او د بین الاقوامي قانون تحت دی وباسي داسې نه چې بس د چا پر زړه راواوښته یو فیصله وکړي بیا هغه ته ولیاړ وي نو موږ له افغانانو سره ولیاړ یو او د نړیوال قانون مطابق د هغو سره سلوک وکړو صدر صاحب که دا راته ووایه د دې پر ضد کوم چې په کامپرسته ګوندونه دي دغو تر اوسه پورې یو له عمل نشته او دوی پر دې باندې اتحاد ول نه کوي او دې پر ضد راوځي ولې نه دا خو نو وختن په وختن داسې خبرې ګرځېدلې دي په ډېرو کلو کې بیا څه وخت بعد بیا دا مسله خاموشي د دوی راپورته کې عوامي نیشنل ګوند هر وخت د افغانانو سره اوږه پر اوږه ولاړه ده د پرام نه افغانستان سره ولاړه ده نو نن هم چې د چا په لاس افغانستان دی د پاکستان خو اول دا خواهش وي د دوی په خواهش باندې په افغانستان کې یو جمهوري حکومت ونړېدی نو نن که د دوی د هغوی سره تعلق خراب دی د افغانستان چې له ډېره وخته د یو طویل دهشتګردۍ ښکار شوی دی د هغې دهشتګردۍ اثرات اول معلومول پکار دي چې هغه چا دا دهشتګردۍ جوړه کړه چا پکې ډالر وګټل او بیا چې افغانان دلته راغلل په کیمپو کې آیا په دوی په سر دوی په ارباو ډالر وخوړه هغه سهولیات دوی ته ورورسېدل نو عوامي نیشنل ګوند خو هر وخت د افغانانو او د افغانستان دپاره اواز پورته کړی دی کله چې د اشرف غني یو جمهوري حکومت له منځه ځخوړل کېدی هم د دې پارټۍ د ایمل ولي خان تاسو د هغه وخت خبرې اترې راواخلئ ډېر سپین واضح او صفا موقف له خپل افغانانو او د افغانستان سره وي چې په دې مسله کې هم عوامي نیشنل ګوند که تاسو لیډرشپ راواخلئ او که یو عام ورکر راواخلئ هغه په دې مسله ډېر کلیر دی چې افغانان جنګ ځپلي دي درپدره دي نو په داسې حالاتو کې په دومره مختصر ټایم کې دا نه د نړیوال قانون مطابق دی نه د اقوام متحده د قراردادو د اصولو مطابق دی او نه د انسانیت دا تقاضا وي چې دومره زر یا په داسې بې رحمۍ باندې د هغه ټارچر کړي او هغه د بیا شړل کړي له دې وطنه صدر صاحب که دا راته ووایه کوم چې ترقي یافته ممالک دي په هغه کې که څوک یو مسافر 10 کاله یا 15 کاله تیر کړي هغو ته د هغه ځای شهریت ورکول کېږي آیا افغانان دا حق نه لري ځکه چې ډېر افغانان دلته دي چې 50 کاله 10 کاله 40 کاله دا رنګه دوی تیر کړي دي تر اوسه پورې دوی ته د دې ځای نیشنالټي کوم چې شهریت هغه تر اوسه پورې نه ورکول سوی آیا دا د افغانستان شهریانو حق ده که نه ده دا خو بدبختي صرف د پښتانه متعلق ده که د هندوستان څخه یو مهاجر راځي یا ما در ټول د مهاجر قومي مومنټ په نامه باندې تنظیمونه ول چې هغوی اعلیلان و ځان ته مهاجرین ویل خو بیرته
افغاني شعریت حاصله وي. کله هندوستان یو پنجابی نن هم راځي هغه ته په بارډر باندې هم شناخت کارډ هم لوبل هر څه هغه ته میلاوږي. دا بدبختي صرف له پاکستان سره او د نړۍ ډېر اعلی ترقي یافته ملکونه دي چې هلته هغو ته د خپل وخت مطابق نیشنلټي میلاو شوې ده. دلته ډېر افغانانو پیدایش دلته شوی دی. زموږ په خلکو کې د هغوی رشتې شوي دي، کاروبارونه یې دلته منظم شوي دي. خو دومره زوروره نیشنلټي هم نه ده. خو بیرته بدبختي ورته ویلی شي چې هر وخت د افغانستان د بربادۍ کار له دې سیمې څخه شوی دی او افغانستان او افغانانو ته په ښه نظر له دې ریاست له اړخه څخه نه دي کتل شوي. نو هغه سلوک خو له وخته څخه دوی سره روان وي. د ده په نتیجه کې افغانستان هم په بار بار نړېدلی دی او دا اصول یې صرف د پښتانه دپاره ایښی دی. کنې په دې ملک کې بلوچ هم له ایرانه راغلی دی، له هندوستانه پنجابی هم راغلی دی. هغوی د متعلق داسې هېڅ خبره هم نشته. صرف دا د پښتانه متعلق دی او د افغانانو متعلق دی. او صدر صاحب که دا راته ووایې پر دونې لنډ وخت کې او دا د افغان مهاجرینو ایستل او له دغه سره یو پښتون او وزیر اعظم په نګرانۍ کې دا کار کول، پر دې هکله ستاسو څه نظر ده؟ وزیر اعظم ته پښتون په دې نه شي ویلی چې هغه داسې له ولسي او جمهوري او کامپرسته ګونده سره د هغه تعلق نه دی. د یو چا په ایما باندې راغلی دی، د هغه په خوښ نو هغه به لازمي خبره ده پکې او د طبیعت کار کوي او خپل اختیار به د هغه ډېر محدوده وي او بلکې وي بې نه د چا د خوشحالۍ دپاره به هغه کار کوي. او دومره مختصر ټایم دا خو صرف دا د نړیوال قانون او د هېڅ قانون مطابق هم نه ده. دا سرزوري ده. دوی دا تورونه لګوي چې دلته په دهشتګردي کې افغانان ککړ دي. دا هغه ناجایزه تورونه دي چې دوی له وخته څخه پر افغانانو باندې لګوي. نو که داسې افغانان په داسې دهشتګردي کې ککړ وي نو بیا هغه دهشتګردي څه په هغه پښتانه وطن کې کوي چې یا خیبر پښتونخوا ده یا جنوبي پښتونخوا یا د بلوچو سیمې دي. بیا خو به هغوی دهشتګردي په اسلام آباد، په لاهور او په داسې ځایو کې کوله. موږ یو ځای هم د دهشتګردي په حق کې نه یو، خو دا زموږ ځواک جوړېږي که دا خلک په دې دهشتګردي کې ککړ وي نو بیا څه اسلام آباد پرامن نه دی، پېښور نه دی پرامن. پېښور کې دهشتګردي کوي، نه یې مسجد محفوظه، نه یې پولیس محفوظه، نه یې سیاسي لیډران محفوظه، نه یې علما محفوظه، نه یې ملک او سردار و خانان محفوظه، نه یې عام خلک محفوظه. خو په بل اړخ کې بیا پنجاب مکمله پرامن دی، اسلام آباد مکمله پرامن دی. نو که په دهشتګردي دوی رنګ ورکړی دی، که دا د افغانان په دغه دهشتګردي کې ککړ وي نو بیا خو دا دهشتګردي هلته زور کاوي په دې وطن کې به کمه وه. دا د دوی هغه ناجایزې او سرزورې خبرې دي کوم چې د افغان دښمنۍ متعلق له وخته کردارونه ادا شوي دي، نن هغه کردار په دې شکل کې ادا کړي. ډېره مننه صدر صاحب، ساحل نیوز د ټیم راکولو یو جهان مننه. مننه کور ودان. دا و د عوامي نیشنل پارټۍ ضلع لولایي ضلعي صدر جناب ایډوکیټ منظور کاکړ صاحب چې ده موږ ته د افغان مهاجرینو په حواله باندې معلومات راکړو. دا رنګه تر بلې خپرونې پورې راکړه اجازه. اکبر ساحل نیوز، والسلام.